الله چې واپس کېدم کور ته راتلم نو شپه شوې وه ناوختې ته کور ته راورسېدم نو چې کور ته راورسېدم مور او پلار مې راته انتظار کړی و چې زمونږ بچی به اوس راشي مونږ له به پی راکړي خو زه رانلم الله هغوی وده شوي وو چې کور ته راشم مور او پلار مې څه شوي وو وده شوي وو وی الله ګډې بېزې مې ولوشلې او پی مې راوړل او د مور او پلار سر ته ودرېدم ما وی اوس وده شوي دي نو که راویښوم هم مناسب نه ده ټوله ورځ ستړي شي اوس وله خوب ورغلی وده شوي دي الله دا مې مناسب نه ګڼله چې مور او پلار مې څه کړمه راپاڅومه راویښې کړم او دلته مې بچي راته وږي وو هغوی راته په دې خپو کې لغړېدل او ژړلې چې مونږ وږي یو مونږ له ډوډۍ راکړه مونږ له پی راکړه الله دا مې مناسب نه ګڼله چې مور او پلار مې ورستي کړم او بچي مې مخکې کړم دا راته مناسب نه ښکارېده زه د مور او پلار سر ته ولاړ وم هغوی وده وو هغوی مې راویښول نه بچي مې د خپو نه تاوېدل چې مونږ له پی راکړه دا یو ورځ مې د هغې نه مطالبه وکړه د خواهش پوره کېدو هغې راته انکار وکړو ها یو شرط یې راته ولګو چې تا سره دا بدکاري کوم خو په شرط د دې چې ته 100 اشرفۍ ماله راوړې 100 اشرفۍ راوړې وی الله زه غریب وم مزدوري مې کوله چې 100 اشرفۍ مې پیدا کړې 100 اشرفۍ هغې ته ما وایي چې 100 اشرفۍ مې پیدا کړي دي وی هغې راته وي چې بس ته اوس څه غواړې هغه وکړه ما له 100 اشرفۍ راکړه وی 100 روپۍ مې هغې له ورکړې 100 اشرفۍ مې ورله ورکړې خو چې کله زه د هغې په خوا کې کېناستم او د بدکارۍ نیت مې وکړو او چې بدکاري مې شروع کوله نو د هغې د خولې نه راته یو لفظ وخت وی هغې راته وي چې اتق الله د الله نه ویرېږه د الله نه په پردي امانت کې خیانت